بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاباق. اباق ویلې کېږي لغت کې دوړنا، منډې وهل او بس خوشي خالی، او اصطلاح کې ویلې کېږي چې د مولا نه غلام بغیر د هغه د ظلم کولو نه وتښتېږي، او که مولا پې ظلم کوي او وتښتېږي هغې ته اباق نه وایي. په دې پوهېږئ که نه؟ وروسته را روان دی. نو دغه غلام بیان راته کوي کوم چې بغیر د ظلم د مولا نه وتښتېږي، نو دا غلام که چا ونیولو رای وستلو دله به څه ورکوو وغیره وغیره احکام بیانوي. نو وایي الابق اخذه افضل في حق من يقوى عليه. ابق غلام که څوک پاغه باندې قوي، یعنی هغه مولا ته را رسولی شي، نو افضله ده چې ګیري که مولا ته یې راولي. پرېښودلو نه افضله دا ده چې وینیسي. اخذو نیول د ده افضل لی په حق د هغه چا کې چې قوي وي علیه په ده. ولې؟ لما فيه من احیائه، ځکه دی کې د مولا حق چې دی دا ژوندی کېږي. واما الضالو، دویم نمبر ضال دی. ضال هغه غلام ته وایي چې هغه د مولا نه تښتېدلی نه وي، هغه نه لاره ورکه شوي، پته یې نه لګي، ځای پته ورته نه لګي. نه فقط قیل کذلک، چا دې کې هم دغه شان قول کړی. وقت قیل چا ویلي نه، د ده پرېښودل افضل دي ترکو افضلو، لأنه لا یبرح مکانه فیجده المالک. ځکه دا خو په ځای کې ناست دی چې مولا نه پټېږي را پټېږي نه، بس پته به مولا ته ولګي، را به شي پسې بو به وځي. فیجده المالک ولا کذلک الابق. ابق داسې نه دی، خو تښتي. ثم آخذ الابق یأتي به الى السلطان. بیا مسله دا ده چې دا غلام ونیولو باچا له حاکم له بیا راولي، قاضي له، او ځکه د خپله خو یې دا حفاظت نشي کولی، بیا به وتښتي، هغه به یې ګیر کي، قید به یې کي، چې کله مولا راغلی وله ور به یې کي. ثم آخذ الابق چې یأتي به دا به راولي سلطان ته، لأنه لا یقدر، ځکه هغه قادره نه دی چې حفاظت یې وکړي بنفسې د خپله. ها لقطه کې دا خبره نشته دی چې قاضي له راوړه چې قاضي قید کي. لقطه خو سړی په کور کې هم ساتلی شي، بخلاف اللقطه دي. ثم اذا رفع الابق الیه، بیا چې کله آبق راوستلی شي قاضي ته، یحبسه به قید کي. او که چېرې ضال چا راوستلو نو بیا دې نه قید کي، ضال خو تښتي هم نه. ولو رفع الضال لا يحبسه، بیا نه قید کي، لأنه لا يؤمن على الابق. لا يؤمن ځکه امن نشته دی په آبق باندې، الاباق ول دوباره تیښتي. ثانیا دویمه پیره بخلاف الضال، یو ضال چې دی که چا نه چې لاره ورکه دغه نور نه تښتي. قال د قدري ملا فرمایي ومن رد آبقا على مولاه من مسيرة 3 أيام فصاعدا فله عليه جول 40 درهما، وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه الأكبر. وګورئ چا چې غلام د سفر کوم مقدار دی د هغې نه د لرې هغې ځای نه یا د هغې نه د لرې نه راوستلو مولا له، هغه به جول ورکوو. څه به ورته ورکوو؟ جول هغه اجرت ته ویلې کېږي کوم چې اخیسته میلاویږي چې مولا له غلام راوستو. نو واوره اوس که د سفر کومه اندازه د 3 ورځې کوم مزل کېږي، معنی دا چې 78 کیلومیټره یا د هغې نه د لرې فاصلې نه راوستلو، نو اوس په دې اخیسته 40 درهم ورکول کېږي. او که د هغې نه د کم ځای نه راوستلو، بس بیا به حساب لګوو. پوهېږئ پې؟ وګورئ ومن رد آبقا، چا چې واپس کو غلام او آبق غلام په مولا من مسیرت 3 ایام، د مزل د 3 ورځو نه، یعنی د سفر د اندازې والا مسافت نه، فصاعدا یا د دې هم زیات لرې نه راوستو، فله نو د دې اخذ دپاره علیه د رد کوونکي دپاره علیه په دې مولا باندې جول لازم شو 40 درهم، 40 درهم به وي. وإن رده که چرې واپس یې کړلو لأقل من ذلك، د دې مقدار نه لږ ځای نه لنډ ځای نه، فبحسابه د هغې حساب سره وایي به. وهذا استحسان، دا استحسان دی چې دله به هر حال جول میلاویږي. اگر که مولا دا نه دي ویلي که چا زما غلام راوستلو هغه له دومره درهم انعام یې نه دی ایښی پې، بیا هم که چا راوستلو انعام به ورکوي. قیاس خو تقاضا ده کوي که انعام یې ایښی و خو ټیک ده، که نه یې ایښی به هېڅ هم نه میلاویږي. د امام شافعي رحمه الله رای هم ده. واوره والقیاس چې دی هغه دا دی چې الله یکون له شیء د لپاره به هېڅ هم نه میلاویږي، مګر دا چې شرط یې لګولی انعام یې ایښی باقاعده. وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه متبرع، ځکه چا چې راوستلو خو تبرع احسان یې وکړلو، بمنافعه خپل منافع د لپاره خرج کړم.
فاشبه العبد الضال دا داسې شو لکه څوک چې ضال غلام راولي هغه ته هم څه نه میلاویږي شرط چې نه لګېدلی ولنا موږ دپاره دلیل واورئ مولوي صاحب صحابه رضوان الله علیهم مجمعون چې اتفقوا على وجوب اصل الجول اتفاق یې کړی چې جول لازم دی ورکوي به ورله الا انهم دومره خبره وه چې جول څومره پکار دی نو دې کې د دې پیسو اندازه لږه او ډېره وه نو موږ تطبیق داسې وکړو دا کم وخت کې چې ډېره بیان شوې 40 درهمو پورې دا اله ده چې کله د لرې نه راولي د سفر د اندازې مقدار لرې نه راولي او دا کوم صحابونه چې لږ نقل لري دا اله ده چې کله لنډ ځای نه راولي پوهېږئ پې وګورئ الا ان منهم مگر بعضې صحابه پکې هغه وو چې واجبولو یې 40 ومنهم من اوجب ما دونه چې هغې واجبولو د دې 40 نه کم په مولا باندې فوجبنا نو موږ واجب کړل په مولا باندې 40 درهم به ورکوي فی مسیرة السفر کې وما دونها چې دی د دې نه کم نه راوستلو نو فیما دونه دا هله چې کله سفر د دې نه کم وي لنډ ځي توفیقا دا دواړو روایتونو کې آثارو کې توفیق کوخه وتلفیقا تلفیق پکې کو دواړه یو معنا ده تلفیق یو ځای کول یعنی دواړه راځي دواړه نه عملي کو اصل حکم دا دی حدیثو کې چې تعرض راشي ته به د تطبیق کوشش کوي چې تطبیق وکړي یو محل وخې د بل وخې چې یو پکې ونه غورځېږي دلته هم دواړو تطبیق راغلی ولأن ایجاب الجول اصله حامل بله وره مولوي صاحب دا جول ځکه واجب دی که مولا د دې انعام شرط لګولی اعلان یې کړی یو که نه یې کړی دا جول به هم څه دی واجب دی وجه دا ده که جول واجب نشي نو بیا به څوک لیوني خو نه دي چې زه به پلانکي غلام پلانکي له بوځم زه به د پلانکي غلام نیسم او بیا به هغه له بوځم ځکه نیکۍ د ثواب به دومره یا به نه وي زه ځان نه شم کړولی پې ورکې کوئ راشي جول پکې لازم کوي نو خلک به اوس کوشش کوي چې د چا غلام لیدلو ته تښتېدلو ګیرۍ به وایي ګټه مې ده پکې بوځم بوبېځم ورله نه پوهېږئ پې وګورئ ولأن ایجاب الجول ایجاب د جول چې اصل الذي حامل له پرد باندې سړی راوبارئ وینځه غلام واپس یې وکړه واپس یې کړه ورته اذ الحسبة ځکه صرف ثواب چې دا نادر دی نو فتحصل صيانة اموال ناس نو حاصل بشي حفاظت د خلکو د مالونو غلامان به خلکو ته محفوظ شي ولا راولي به او دا تقدیر چې دی کنه دا په سمع باندې دی یعنی د دې عابق غلام د پاره کومې چاره وصلو دغه کس ته به پیسې میلاویږي دا منګه قیاس موافق خبره نه کوي دا سمع ده سمع معنا صابونه موریدلی پاتې شلو هغه غلام کم چې ضال وي هغه په باره کې د صابونه څه منګه اورېدلي نه دي نو هلته به د قیاس موافق کار وکړو څه به نه واجبېږي تر څو چې هغه انعام شرط کړی نه وي نه رسې پې ولا سم فی الضال ضال کې نشته دی فامتنع نو هلته منع شو ولأن الحاجة إلى صيانة الضال دونها بل واوره د ضال حفاظت کم دی هغه حفاظت ته ضرورت نشته خو غریب ګرځي راګرځي مولا چې ته پیدا کړي چې ځان ور رسومه او د عابق حفاظت زیات دی نو موږ ضال له حکم د عابق ورکولی نه شو ځکه موږ ضال کې دا حکم نه لګو ښه ولأن الحاجة چې حفاظت د ضال ته دا کم دی الی صيانة العابق د عابق حفاظت ته لأنه لا يتوارى ځکه دا خو ځان نه پټوي کنه او عابق چې یختفي خو کله یو ځای بل ځای کې پټېږي را پټېږي ويقدر الرزق في الرد او که چا د سفر مادون سفر نه راوستلو چې ته یو ورځې مزل په اندازې نه راوستلو 2 ورځو هغې نه مطلب 50 کیلومتره 10 کیلومتره لکه پوهېږئ که نه پې د بیا به څه حکم وي د بیا حکم دا دی د هغې په حساب باندې به څه مطلب صحیح دا ده که نه چې داسې دې وکړي چې د یو ورځ هغې نه راوستی دی نو د 40 خو ثلث دې وله ورکړي او که یو نیمې نه راوستی بیا دې وله د 40 خو نصف 10 دې وله ورکړي او که 4 حصې اندازې نه راوستی نو بیا دې وله لس 4 حصه ورکړي نه پوهېږئ پې ورته وګورئ ويقدر رسخ مالی قلیل ته ویلی کېږي او مالی قلیل به ورکوي په رد کې اما دون سفر صورت کې باصطلاحي ما څه معنی دواړه روغ شو خو دویمه رای صحیح ده او یفوض الى رأي القاضي قاضي ته به سپارو نه دویمه شو 3 رای شول یو دا چې دواړه په څه راضي شو اخذ دا رد کوونکې او مولا دویمه رای دا ده چې قاضي کمې پیسې مقررې کړلې او 3 رای دا ده چې حساب به کوو وختي چې ما ویلې وه وقیل یقسم الاربعون بتقسمو على الايام الثلاثه باندې اذ هي اقل مدة السفر د مولوي صاحب قال د قدرت مولا فرمایي وان كانت قیمته اقل من 40 برو ګورئ غلام دا څه دی چې هغه د 40 درهمونو قیمت کم دی لکه اوس یو کس گیر کې ورای ویلي مولا ته 40 درهم راکوه ته یې سره دی راوستلو ولې خدای غر کزا
دا خو د دې شو درهم ولې ته موږ نه څلوېښت کلي نو بیا به څه کوو نو بیا د امام محمد رحیم الله رایې ده چې اوس به 40 درهم نه لازم بلکې اوس به د غلام قیمت ته وګورو څومره دی چې 10 درهم دی نو بس 1 روپۍ دې کم یا قدې والی 29 والی نو مولا ته خو 1 روپۍ بچت شو کنه کړه شلو 19 والی امام یوسف رحیم الله وینا نه کده له 100 روپوم 40 بتېلی او دا مفتابهم دی وای او ته وګوره وان كانت قيمته كشري قيمت دي اقل من 40 كم د 40 خو نو يقضى له نبي بده تبار فیصله کیږي بقیمته بقیمتي قیمت وتورک لك مولادي کست تعالی راوستلو ها الا درهم یو درهم کم کا اب استاشي قال هدايه مولا فرمای وهذا قول محمد وقال امام ابو يوسف فرمای رحمه الله له 40 درهما بهرحال بہت څومره ملاویږي 40 درهم ځکه تقدیر چیرې به په 40 درهم ته خود نه ثابت ده فلا ينقص عنها ادینه بکمیږي نه ولهذا دغه وجه د څوک صلح کوي راځي د 40 نه په زیاتو باندې امن شي کوله ځکه نصب وارد ده په 40 باندې حق کمی کومول شي لکه 40 نه علم خپل حق من دې شراکه ولهذا دغه وجد جائز نه د صلح کول په زیتی باندې کده نس خلاف صلح ده بخلاف صلح على الاقل ها کباقل صلح کوي کول شي لانه حد منه زکدا دي اخذ طرفا حد کمول بس لس روپۍ د تپریدما ولي محمد امام محمد رحم الله د بر دلیل واوري هغه دلیل هم دغه چې اوس 10 روپو غلام دی 40 اختیاري نه دي کې خود مولات څه پیدا نشته دي نو یو قیمت دي تیوالي هغه ته پیدا شي 1 روپۍ دې کم کې 1 روپۍ په مولا ته پیدا شي نه رسې په مطلب 100 روپو غلام دی 19 تیوالي 19 روپو پیدا غته شول 1 روپۍ په مولا ته شي ولي محمد رحمه الله ان المقصود چې حمل الغير هغه غیر را بارولي په دې خبره راتیزولي على رد چې غلام راولي او به مقصود ورپسې ورشه ليحيى مال المالك دې لپاره چې مالک مال ژوند دی شي اوس مال د دې شو د 40 اختیالي یا د شلو د 40 اختیالي دي خو دې مال ژوند دی نور مالم دی ولا وسیزو خیرم دې فينقص درهم بكميږي فينقص درهم ليسلم له شيء دیر پر چې هغه ته سالم خو پاتې شي کنه مالک ته ليسلم چې سالم پاتې شي له مالک ته شي تحقیقا للفائده او حقيقي فائده مخې ته راشي د مولا مالک واما الولد لکبر وګوري ولدا او چې مولا مل شي ازادي کی کنه مدبر چې مولا مل شي ازادي کی که هغه ابيقن به وی کلام مولا ژوند دی او نو غلامان دي نو سیم دغه زوړ حکم دی چې چارا وصل 40 درهم به ورکو او که مولا یې مړو بس به خو الریډي آزاد دي یار به څوک لیونی دي چې راوري لکه تاسو غلامان امر راوستل یو څو لخت دي وایي خدای غره غریبان دي خوشي کړی دي وګوره واما الولد والمدبر في هذا بمنزله القند خالص غلام بشاندي اذا كان الرد في حياه المولى خدا على شكل رد په ژوند مولا کې کو لما فيه من احياء ملئه زکه بدی کې داغه ملک ژوند شو ولو رد بعد مماتك وبشو داغه د مرګ نه بس لا جوال فيهما تاسو پیږي ولي لانهما يعتقان ذكم ولدا مدبر خو ازادي کې بموت سره بخلاف القن انا ازادي کې ولو كان الرد بالمولى لکبر وګوري کدا چا غلام را وستلو مولا لادا د مولا پلارو د مولا زیو یا د خزي غلام او خاون را وستلو ورلا یا د خاون او خزي را وستلو به بو د څنګه ملاويږي دغه د شان کسان چې یو بل مفترا ودی ها ولو كان الراد شو بالمولى ابا المولى دې کنه ولو كان الراد دو کچری راد ابا المولى بلار د مولا او ابنه وهو في عيالي او دای په عيال کې مو او احد الزوجين یا خزي خون یو بل راوستو واپس کول الاخر باندې نو فلا جولا به جولو تنور کول انها اولا چدي يتبرؤون تبرؤ برد پرد کول معنی عادت عرف د شان دي او عادت عرف له اعتبار دي العاده محکمه ولا يتناولهم اطلاق الكتاب او د کتاب کوم اطلاق دی غدي ته نه شامل کا مختصر کی الته مطلقاً ویلو کنه جول ورته ملاویږي فله عليه جول 40 درهما اب اطلاق نه دی خجی قال قدري مولا فرمایي وين ابقى من الذي رده فلا شيء عليه الاكبر وګورئ چې غلام را روان کړی دی غنې استو تختیدل دا غبلاس کی دا مضمونو غیر مضمونو امانتو یو مسله دا
چې اوس باغه تم څه نه میلاویږي تا قرآن وستلو دویم دا چې تا نه ولې تلې د دې تاوان به دا غنم نالو وګورئ وإن ابقه دی ابقه نه ابقه کوي کچری و تختی من الذین کسنا رد او چا راوستلو فلا شی علیه نبیت شی پاغه نشتره ولی دا بلاس کې لانه امانه فی یده خالق امانت د بلاس کې الو چې کله د غلام نیولو گواهانی جوړ کړي چې ګوره مولا له بو زما او کچری دا خبره نه وکړي کنه گواهینو جوړ کړي نبی دا غاصب وبې کړه د الله صلی الله علیه تاوان پر راضی وي لکه غاصب پرس کې شی الګ شي تاوان پر راضی کنه نه پیږي به نو وی ګوره لكن هذا اذا اشهد شكل گواهان جوړ کړي وقت ذکرنا في النقطه کې مونږ ویلو قال هدايه مولا فرمای وذكر في بعض النسخ کې د شرغلي انه لا شيء عليه هنا لا شيء له وهو صحيح ايضا دوړ سيدي وېدام ټیک ده د تم څه نه ملاويږي ولې وې د خدای مثال شو لکه بای مشتری ته وای چې مبيا به ال در کوم چول پیسې راکې کولې شي د سکنه او به است مبيا علاقه چې د بای بلاس کې نه به په مشتری پیسې ورکول واجبي کی دلتم دې کس غلام را روان کړي دې د پیسې له واجبي کی چې حواله کې اعلان دی حواله کړي او تختیدو هیڅ هم نشته به لانه في معنى الباء اذا فمعنى الباء من المالك اذا مالكنا ولهذا كان له در بارداشت له يحبس الابقه شقيد کی ابق حتى دا چا چې روان کړي دا ویل ول به روپې راکې البا غلام ته تدر کوم لکه څنګه چې بای ویلی شي البته مبيا اسپاره مشتری ته وي در بار جایز د شقید کی غلام حتی استوفیه تر دې چې پوره کی خپل جول بمنزله البای لکه من بای کوم دا کار دی يحبس المبيع مبيع قید کی لی صفای سمن د بار سمن پوره کولو د پاره وکذلك اذا ما د فی یدی کده د بلاس کې مل شولا شی علیه څه چې بنشتلی ما قلنا ومل دوړ ټیک دی کا عبارتونه دوړو نسخه والا قال ذو قدر مولا فرمای ولو اتقوا المولى امام محمد رحم الله فرمای ولو اتقوا المولى كما لقي وصار قابضا بالعتاق الاكبر وګورئ هغه سړي غلام را روان کړی دی غریب دا چې ډوغري وای روي په دې کې چې مولا ته را رسیدل هغه ته پته ولګل چې سړی را روان کړی سوال بس ما آزاد کو چراله هو دا غلام دیواله وای دا ما آزاد کړی څنګه والا پیږي نو سی حکم داري د سیداتا چې آزاد کو دادا سے شو لکه چې تا قبضه کو پیسې واسه سر کوا وای نه شری به خبر باندې ځکه دا آزاد ول دا تصرف کول تصرف خلک کله کې چې قبضه راشي ولو اتقوا المولى كمولا آزاد کی کما لقي او څنګه چې ورسره ملاقات تو شي دی وخت ها د ملاقات د مخ کې آزاد کو بس به خود څه مسله نه ده به خو آزاد دی خو چې څنګه رانږدې شو دی وخت کې ما آزاد کو ته دې څنګه ملاويږي نه اوس خو ته په قبضه کې را لې کنه رسېږي دا خبره مې نه وکړې ښا نو ته پته و چې ته لوري کې روان دي وسې آزاد کو بس به خبر ختم شو صار قابضا دا قابض جوړ شو په اتاق باندې کما فی عبد المشترى لکه عبد المشترى کوم دا حکم دی دا ما غلام واخستلو کنه او لا قبضه کړي مې نه دی خو وسلته دا غلام دی ما وته ویل دی ویل او چې دا غلام دی درمانه د خرڅ په کو بزر روپۍ به ووري ما زاستا غلام مال بزر روپۍ را کده ویل سید در مې کو ما زر روپۍ ور کړلې او اسماء زاره ک غلام آزادي بس دا قبضه شو لها كما في عبد المشترى وكذا اذا باعه من الرد لسلامه البلوري اچھا چرا وستلو کنه هم غبانی واپس ور خرڅ کو وسبه د جول سره څه کو وای دا جولي محقي جول به تور کې هغه تعالی د غلام قیمت در کی کم باندې سامان بدر کی کم باندې خبر وشوله ور سره به واپس سم ور کې جول مور کې وکذا هم دغه چانی دا باو چې کړي خرڅ کی من الرد پرات باندې لسلامه البدل ځکه مولا ته خو بدل بدرات د طرف ملاو شي کنه سامان ورته ملاو شي کنه له مولا ته نو ورد وان كان له حكم البيع اصل کې اختلاف اعتراض جواب دلک برو غوري تا وختي ویل کنه دا واپس کول غلام خپل مولا ته د څه لکه بيع وختي ویلو کنه او بيع کې خدا کار دی چې یو سړی یو شی ال خرڅول شي چې اولی قبضه کی لکه نه پويږي نو دی مولا د دې راد نه لا غلام قبضه کړي نه دی او خرڅي دا هو قبل قبض شو کنه پويږي گویا اول بای کوي اخلی تی او بیل قبضه کړي نه دی واپس په د خرڅ یا په بل باندې دا حسین نه کنه جوابداري مولوی صاحب دا په منزلت د بیان نه بیان ده د غرات شکل غلام مولا لرولي دا بیان ده منزلت د بیان ده د بیان احکام به نه جاری کیږي چې له غدل توس
قبل القبضه به یې کول دي نه بس چې رای وستلو که نه قبضې لا نه ده کړې هم لا د ده په قبضې نه ګویا د سره وتی دی نه زړه قبضې باقي وه که نه تاسو پوهېږئ که نه وإن كان له حكم رد براگر که حکم دبای دی لکنه بی من وجه بی ده نه داخلي کې تحت النهي چې کوم وارد ده عن بی ما لم يقبض د بی دا غشي نه چې لا قبضه شوی نه وي فجاز جائز ده قال القدري مولا فرمایي وينبغي اذا اخذه ان يشهد انه ياخذه ليرده دا خبر وين څنګه چې غلام گیر کو بکار د چې ګواهان جوړ کی په دې خبره چې هلکه ځان لمنه دی قید کړی مولا له واپس کومه لوخته کې ویلیو ښه وينبغي مناسبه ده اذا اخذه کله چې گیر کی ايو شهد ګواهان جوړ کی په دې خبره چې انه ياخذه دا مانی ولې دی يرده دې باره چې واپس کوم ہوتا نفل اشهاد او ګواهان جوړول حتم واجب دی فيه په دې ابق عليه بری کس رات باندې دا امام صاحب د امام محمد رحم الله قول له حتى لو رده کچری واپس کړلو من هغه کس لم يشهد وقت الاخذ چې په وخت د اخذ کې هغه ګواهان نو جوړ کړي نو هغه ته به وایي جولم نه میلاویږي دا خو غاصب دی لا جول له عندهما ولي لانه ترك الاشهاد دا خو اشهاد پرې خوستلو نه د دې خبرې علامه ده چې مالک لنه ځان لنی ولې دی نه رسي بیار لان ترك الاشهاد چې امانه دا علامه ده انه اخذه لنفسه ځان لنی ولې نو چې ځان لنی ولې نو جول به د شي غواړي وصار كما اذا اشتراه من الاخذ دې بل دې مثال شوی دا طرفین اور مسله شروع ده اخذ چا چې غلام نیولې یو کس ځان له داغه نه والی ځان له او به مالک لراولي دله به جون نه ملاويږي ځکه خو ځان له شیخ استه یا چا چې غلام نیولې هغه ته هبه کو او به مالک والی به هم د جون نه ملاويږي توجه جی یا چا چې غلام نیولې دی هغه مړ شو او دا یزوی دی ته به میراث کې هغه غلام پاتې شو او به د مالک لور کو مالک ته واخستلو به وته هم د کستا درې وړو کسان ته بجول نه ملاوي ولی دیو چې دا غلام قبضه کو نو ځان ته پاره کړو د ټول صورتونه کې یو شرا په تور باندې کړو او بل هبه په تور باندې قبضه کړو بل میراث په تور باندې حق گواهان جوړ کی چې اخلمه مولا له وړما نو په دغه صورت کې چې مولا لرا وستلو جول بتیلی او دا کوم پیسې چې ورکړي وي اب تبرو احسان وي ته نه چخسله نه پیږي به وګورئ وصار كما اذا اشتراه من الاخذ سوکي چې واخلي د اخذنا او اتهب هو يته بقبول کی او ورثه یا ورثه وارث جول شي او به فرد دو واپس کی مولا باندې لا جول له جول بول نوي ولي لانه ورد ولنفسه كدخو رد کله وزان د پاره ها الا اذا اشهد كغوان جوړ کی دا مې ویلو چې انه اشتراه دا غلام خو مواخستلو خو ردی لپاره ليرده فيكون له الجول د تبجول ملاويږي او د متبرع وي بادای سمن کی ابد مولانا ولنه غاړي فإن كان العابق رهنا فالجول على المرتهن ليس د دې عابد په ما باندې زر روپۍ قرض دی او ما ورسره دا غلام دی دا مې ورسره پرهن کیخو دا غلام لاړې وتښتېدو نو اوس چاره وستلو دی هدایت را وصلو دا غلام جول په بچا باندې پوهیږئ که نه مرتهن معنی وایي ښه مرتهن او راهن پېژنئ دا د چا چې بیا واورئ ما باندې قرض پورې زه راهن یم او ما دا غلام د ده سره کېښوستو رابط سره چا سره باندې قرض نو چا سره چې غلام وي څوک چې داین وي هغه ته ویلی کېږي مرتهن څوک چې مدیون وي د چا چې غلام وي هغه ته ویلی کېږي راهن اوس پوه شولې ورته وګورئ فإن كان العابق رهنا که چېرې عابق رهن فالجول على المرتهن جول په چا به واجب دی مرتهن معنی ولی دا غلام چې چا راوستلو نو مرتهن حق یې ژوندی کو که نه اوس به مرتهن د دې نه خپل حق وصول کړي لأنه احیا ځکه د ژوندی کو مالیت د مرتهن مرد په جمانی وایي حق ځکه دا خو د هغه حق اذ الاستفاء منها ځکه دا خپل حق چې وسره یې هم د دې نه کوي نو پوهېږئ که نه والجول بمقابله احیاء المالیه او جول چې دا په مقابله د چا کی د مالیت ژوندی کولو کې نه چا چې مالیت ژوندی کو جولم پاغه دی فيكون عليه نو بدغه مرتهن باندې بوي ورد في حياه الراهن وبعده سواء ډول صورتونه کې وي حساب کتاب دی راهن ژوندی کې مړي ځکه راهن د راهن په مرګ سره ختميږي نه کنه لأن الراهن چې نه باطلېږي بالموت باندې وهذا اذا كانت قيمته مثل الدين لګ برو غوري دا صورت الو چې جول چې جول د مرتهن باندې ال ده
چې کله د غلام قیمت او دین برابرو غلام هم د مثلا د 500 درهم او زما باندې د پوریم څو وي 500 درهم وي نه هغه وخت ټول څه بد دي پوه نه شولې په او اوس که غلام د 100 درهم او در باندې پوری سودی دا صرف 500 کې ضامن دی نه به که جول چا غلام را واپس کو به نیم جول په ما دی نیم پاغه دی وایي کنه وګورئ وهذا اذا كانت قيمته كل شيء قيمه د غلام بمثل دين وي عقل وي داغينا فان كانت كشري قيمه د غلام اكثر فبقدر الدين چې څومره دين نیم دين دو کنه نه مرتهين او باقي په راهن باندې وي لان حقه بالقدر المضمون ځکه حق د سړي چی دا بالقدر المضمون د مضمون په اندازه مې څومره زمان پیو ور غلام د 500 روپو او د درا پوری څومره وي 50 نو مرتهن چی دا مضمون بي خو بالاقل من القيمه ومن الدين دي کې کم وي داغي نو قیمت او دین کې وسو کم دي دین کم دي نو د 500 یعنی د نیمو مضمون دي نو په دغه موافق و بدمانی توانی فصوره کسمن الدواء لکه وګورئ دوا کې کچري دوا مسله رااله د غلام دغه مرتهن د دوی مسله رااله نو غلام د 100 روپو دی در باندې پوری دی 50 نو نیمو پیسو کې دا مضمون دی نیم توان بده دی نیم په ما دی او کنه غلام هم د 500 روپو دی او قرض یې باندې 50 پوری دی به دوی ټوله بده ده نه پیږي به هم دغه شانو تخلیص یعنی الجنایت بالفداء خلاص ول د جنایت نه په فدیه باندې غلام څه جنایت وکړو توجه جی غلام څه وکړه ناغه جنایت چې چا کړي چا تاوان کړي غل اوس روپۍ ورکول لمرتين به ورکي کران به ورکي نو التم دغه حکم دی ک چری دین او د غلام قیمت یو شانو به ټول مرتين ورکي او ک چری د غلام قیمت زیاتو د غیندې سره به څوکم به ورکي راهن به ورکي نه پیږي به خالص کا خلاص ول د غلام دی د جنایت نه به فدی دا مثلا دغه شان ده وان کان مدیونا فعل المولى لکبر وګوري او که غلام چو کنه د منی قرضونه یو مسله کې کیسه یو څه غلام باندې څو قرضونه دومره ډیرو چې د مالیت قیمت مانی مرزید شي ضرور به غلامو 2000 قرضونه پیو اوس دا وتختیدلو او اوس چاره وستلو دا غلام خو د قرضدارانو دی د مولا د لاس اوته دی دا جول به څوک ورکي نو کچري مولا ته به مونږ وایو تر دې قرضدارانو قرض خلاصي غلام ځان سره ساتي کنا دا غلام استم د قرضونو کې ورکی خغوله نو کغه ویل جی غلام ځان سره ساتم وجول ورک ستا مالیت ژوند کو او کنه ویل غلام قرضونو کې غوله ورکوم نو به دا غو مالیت ژوند کړي به وجول پاغو وی نه رسې په وین کان مدیون کچری غلام مدیون فمولا باندې بوي ان اختار کچری مولا غوړ کړلو قضا د دین او غلام ځان سره ساتي وین بیا او کچری غلام خرڅي که غلام خرڅول شو کنه نو بودي بالجول اول به جول ادا کی چا راوسته دي او باقی کې مې پیسې به غرمه باندې تقسیم شي لانه مؤنه الملک دغه دې کنه او باقی به غرمه د پاره ویزه کدا جول چره دا بوج د ملک دی والملك فيه كالموقوف وبديك ملك موقوف بشانو چې اوس مولای ځان سره ساتي او قرضونه ادا کوي کنه به قرضونه کی ور کوي نو فیجب علی من نو پاغه چا به واجبېږي استقر لو چر بار چې غلام قرار ونی مولا د پاره ځان د پاره کو مولا بجول ورکي او قرضدار له ورکو هغه به نه پیږي وین کان جانیان که نقصان یو کو دقه غلام دی رهن مہر نه وته ما غلام دی او قرضونه ضرور پورې 2000 قرض دی او ته چا جنایت وکړو پوهیږي بده نو وس دو صورت دي کومه ابي خبر دی یار توجه ابي غلام دی خبر به سره غلام ما نه تختیدل دی او جنایت وکړو نو وس کچره زده سې کومه د چا چې جنایت کړي نقصان کړي قرضون مرزونه په نشته صورت نه لیکه دا جنایت کې غلام ولور کوم استاد شو مړه بس وایي خدای دا غر کی زبته استاد قرض استاد جنایتونه خلاصو مجرمانی مثلا دا دروالي نو دی وخت کې دا غلام کم جول چې کنه ابر دغه اولیاء باندې د چا څوک چې وجلو دغه اولیاء باندې نو پیږي به او کنه مقصد دا و چې به قتل کړي دي پیسې تاسو در کوم غلام ځان سره ساتم مولا د سیویل به جولم بچا دي مولا باندې وان كان جانيا فعل المولى كلا ان اختار الفداء
چې فدیه غوره کی نو دې صورت کې لعود المنفعت الیه منفعت هم د تراله او وعلى الاولیاء باندې بوي د مقتول په اولیاء دا کله ان اختار الدفع څوک وجل کنه او دو ول چې بس دیتونه نشم درکولای مولام د غلام در کومه ولی لعودها لكن منفعت او دوس کی الیه مغوتا وان کان موهوبا او کچری چاته هبه کړو ما سره غلامو عبد ته مهبه کو دنه و تختیدلو نو چې رای وصلو فدې د تر کما ته ده موهوب له ته ده کنه واحد ته نه ده نو جولم باغه ده وإن كان موهوبا كشريدا غلام هبه شوی نو فعل الموهوب له باندې بويخه وإن رجع الواهب في هبته اگر چې به غلام د ته واپس شو د جول ورکو او موت خپل غلامي واپس راک رجوع مې پکې وکړل به هم جول باغه ده اسی پکې پیسې پراله نه پیږي دیو جب بیانی اگر چې رجوع کې واهب په هبه کې بعد رد ولی اصل کې لأن المنفعه للواهب ما حصلت بالرد منفعت چې ده کنه واهب ته نه دی حاصل شوی پر رد باندې دا ما چې غلام واپس کو دا درد وجنو به طالب غلام در کړو کو تا مخ کې چا باندې خرڅ کړي وي نو به ما رجوع نشو کولای هبه کې چې کله شی موهوب څوک خرڅ کی به رجوع نشي کولای به کې زیادت وکي یا مختلف و صورتونه دي کا دمع خزقه هر یو دمع کی مطلب زیادت وکي مم معنا موت وشي عین معنا عوض پکې ورکی وغیرہ وغیرہ دا صورتونه کې به رجوع نشي کولای تعالی ما غلام در کړو تا به کې تصرف کړو تصرف دی ولې نه کو چې کړی دی به ما رجوع نشو کولای دا چې رجوع کوم د دې وجه نشته تصرف نه دی کړی وګورئ دا منفعت مادي وجه نه ملاو شو بل بترك الموهوب له التصرف تصرف پرې خود الموهوب له فيه بدی غلام کی دی وجه نه تتنف ملاویږي بعد الرد پس ردنا هلکه چې غلام ته واپس راغلی استمر خرڅ کړي خپل جول بم دی پوره کړي وي تا وای نه کوي دسي وان كان للسبي كان ماشوم غلامو نبي وي فالجول في مالي ماشوم بمالك وجول ورکه ځکه نه فچاته نه ماشوم تلا لان مؤنه ملکی دا دغه ملک بوج دینو چې ملک حاصلېږي بوج به برداشت کوي وان رد وصي او کنه ماشوم وصي را وستلون دا د سیده لکه پلار چې زوی لراولي نفلا جول له لانه والذي يتولى ذكهم دغه وصي چې د ځان متولي جوړ کړي د رد کولو ذمہ واری خستل فيه په دې ماشوم ته به واپس کوم ورته